وزیر اعلی هاوس خیبر پختونخوا کې 13 ورځ د پاکستان تحریک انصاف د قیادت میټینګ وشو. ځینې قائدین پاغي کې موجود وو. اسد قیصر سے پاغي کې په ویډیو لینک باندې شرکت کړی دی. دوه خبرونه چې کوم دی نو زموږ سره میلاو شوي دي. موږ ته یو خو په وزیر اعلی هاوس کې چې کوم دغه د پی ټی آی د قیادت میټینګ شوی دی، په هغې کې خو یو خبره دا هم شوي دا ټول داسې ول چې دا تجاویز وو، په هغې باندې غور شوی دی. یو خو دغه تاسو په ښکاره چې کوم میډیا ته راغله چې په 5 اګست باندې به په عمران خان سټیډیم کې به جلسه کیږي او په هغې کې به را روان لایحه عمل یا را روانه کړنلاره تګلاره به ورکولی کیږي. خو په دې کې مشاورت چې کوم شوی دی، کوم چې زموږ ذرایع دي په دغه ملاقات کې ناست وو، نو د هغې مطابق په دې کې یو خبره دا هم شوې ده چې اوس په موږ نور سخت موقف خپلو، ځکه چې موږ عدالتي لارې وکتلې، موږ قانوني لارې وکتلې، د هغې نه هېڅ فایده ونه شوه، لهذا اوس په موږ سخت موقف خپلو. زموږ ذرایع دا هم وایي چې دا فیصله هم شوې ده چې د مولانا فضل الرحمن صاحب سره به هم هغې سره به ملاقات کوو، د هغې سره به رابطه کوو، هغې به په دغه خپل اپوزیشن اتحاد چې دی په دې کې به یې شاملو. بلکې هغې دا هم وویل چې یو طرف ته موقف د مولانا فضل الرحمن په شانتي سخت جوړول وي، بل طرف ته به مولانا هم په دغه اپوزیشن اتحاد کې شریکول وي. دا بحث پکې هم وشو چې که مولانا فرض که دا وویل چې هسې نه تاسو خو د خان د رهایۍ پورې خبره ده، د هغې نه بعد به بیا سوي، نو هغې وایي چې د مولانا سره به مونږ په دغه هم خبره کوو چې د هغې نه بعد به هم زمونږ دغه اتحاد یا دغه ټف ټایم ګورمنټ ته ورکول، دا به مونږ مقتدره حلقو او ګورمنټ ته ورکول دا به مونږ جاري ساتو. د دې ترڅنګ مونږ ته دا هم ویلی شول چې په صوبه کې چې کوم ممکنه اپریشنز دي په هغې حواله باندې هم حکومت یعنی صوبایي حکومت یا د پی ټی آی قیادت چې کوم دی نو هغې وویل چې مونږ نور نه یو تیار داسې قسمه څیزونو ته. په دغه حواله باندې به هم را روانه تګلاره چې کوم دی نو هغه خپلیږي. آیا که فرض که اپریشنز انیشیټ کیږي، شروع کیږي، د هغې نه بعد به بیا د آی ډي پیز دپاره پیسې ویستل چې کوم دی دا به صوبایي حکومت کوي او که نه به کوي، په دغه حواله باندې هم مشاورت چې کوم دی نو هغه شوی دی. میبي چې په 15 اګست باندې دغه اعلان چې کوم دی نو هغه هم وکړلی شي. خو په دې کې یو بل اهم خبر کوم چې زمونږ داسې آف د ریکارډ د ځینې پی ټی آی د ایم پی ایس سره په دې حواله باندې خبرې شوي، میبي تاسو دا هم ویلی شئ چې ګنې هغه مرور دي یا هغه خفه دي. خو هغې مونږ ته دا وویل چې که فرض که د خان سره ملاقات وشو نو د ان هاوس چینج هغې خبره کوي، یعنی د سهیل افریدي صاحب وزیر اعلی توب چې دی نو دا بیا په خطره کې دی، ځکه چې دغه ایم پی ایس چې کوم دی د پی ټی آی نو هغې وایي چې ایون دا چې لکه اوس مونږ ته یو خو مداخلت ډېر زیات شوی دی، اوس دغه مداخلت مونږ ته دا ونه وایي چې ګنې د وزیر اعلی رور کوي یا بل څوک کوي، خو هغه وایي چې بهی ډېر زیات مداخلت دی. ځینې ملګري پکې دا هم وایي چې مونږ ورته ریفیوز کړی دی چې په داسې حالاتو کې که تاسو مونږ له کومه منسټري یا څه راکوئ نو هم هغه نشي چلیدی. درېیمه خبره پکې دا دی چې د وزیر اعلی سهیل افریدي سره همدغه ایم پی ایز مونږ ته ووایي چې د علي امین خان سره به رابطه کول اسان وو، خو د وزیر اعلی سهیل افریدي سره رابطه چې کوم دی نو هغه ډېر ګران دی. وزیر اعلی نه د میسج جواب ورکوي، نو دغه ګیلې چې کوم دی نو هم د ایم پی شته دی.